په سایفر کیس کې د عمران خان نیازي د پاره عدالت په اٹک جیل کې نن لګي جی دا خبره به نوې غونته پتا سو لګیدلی چې جیل لسنګ عدالت شفت شو نو بالکل جی تاسو له سکرین باندې نوټیفیکیشن ښکاری کم ملګری په انګلیش باندې پیږي خپل هم ریډ کوي او د کې صفه الفاظو کې لیکلي دي چې لا ان جسټس ډیویژن چې کوم دی داغه هیڅ قسم ابجیکشن نشته چې ټرایل کورټ د عمران خان نیازي د پاره سپیشل کورټ چې کوم دی په 30 اگست باندې ډیسټریکټ جیل اٹک کې ولګي انډر سیکرټ ایکټ 1927 چې کوم افیشل سیکرټ ایکټ ته داغه حواله سره او وجه څخه سکیورټي ریزن خای سکیورټي کنسرن خای چې د سکیورټي په وجه باندې به د عدالت په اٹک جیل کې نن لګیږي د عمران خان په سایفر کیس کې تاسو له معلومه وي پرون عمران خان چې کوم دغه حواله سره توشخانه کیس کې عمران خان رها شو خو رهایی نه پس بیا اف ای چې کوم دی هغه سایفر کیس کې رونیو او سایفر کیس کې په هغه باندې مطلب جیل خو هغه په اٹک جیل کې د سایفر کیس توشخانه کیس وړاو شو نو په سایفر کیس کې عمران خان په اٹک جیل کې ګرځي اوس په عدالت چې کوم دی د عمران خان د پاره اٹک جیل له منتقل کیږي نوې هونته خبره ده چې عمران خان اٹک جیل نه بهر نه راوي خپل فیصله شوی د عمران خان په اٹک جیل کې وی او عدالت په اٹک جیل د جج او وکلا په اٹک جیل کې عدالت لګي او حل تبه دغه ټرایل چې کوم دی په اٹک جیل کې دننه کیږي وجه دا خایي چې سکیورټي کنسرن په وجه سکیورټي مسلې په وجه باندې عدالت په اٹک جیل کې لګي بل عمران خان کچري د اٹک جیل نه وروته او عدالت لذي خامخا په لار باندې اٹک جیل نو بیا اسلام آباد عدالت ته اسلام آباد های کورټ له یا سپریم کورټ لجزي نو لار هم زیاتره مطلب سکیورټي به هم زیاتره لګي او بیا عمران خان سره خامخا د میډیا هم انټریکشن کیږي په میډیا باندې به هم د عمران خان تصویر یا ویډیو یا کې دیش انټرویو له مشکل راځي پریدي او خامخا چې عدالت له دنه کیږي یا عدالت کې دنه یا عدالت نه بهر میډیا ولاغه تصویر هم وښکې شي ویډیو هم دغه نه کېچ کول شي نو او دینه علاوه سکیورټي کنسرن هم دي نو د پاکستان چې کوم حکومت ته پاکستان چې کوم ادارې دي چې کوم سره دا پاور دي نغې دا نوټیفیکیشن جاری کړی دي چې د سکیورټي کنسرن په وجه باندې با منیسټري اف انټیریئر چې کوم دی غي دا لیټر ایشو کړی دي چې د عمران خان چې کوم سایفر افیشل سیکرټ ایکټ کیس ته دا غي کورټ په سپیشل کورټ په ټرایل چې کوم دی هغه په ډیسټریکټ جیل اٹک کې کیږي جی د اٹک جیل بم حیران چې د ازما د حدود لکم سړی را دن نشوي دي چې بيخي مطلب د اٹک جیل چې کوم سیستم دی هغه او بل د اٹک جیل نه سراوندینګ کې سکیورټي هم زیاته شوی ده سکیورټي هم د اٹک جیل لا غیر چاپیره لګل شوی ده ور دینه علاوه اٹک جیل بم وای چې عدالت راغو جیل ته دنه راغو جیل کې دنه عدالت لګي د ما خیال پاکستان په تاریخ کې کمخ کې شوی ما په ذهن کې خو نه راځي یا مداسه چرته ویډیوز کې کتلی نه مداسه چرته کتابونو کې او ویل دي چې دا په جیل کې دننه د یو کیس د پاره د یو قیدی د پاره عدالت لګیدل دي او دا یو نوې فیصله راغله چې عمران خان کو اٹک جیل سے باہر نہ لینے کا فیصلہ اٹک جیل عدالت منتقل کرنے کی تیاریاں مکمل نگران حکومت نے رات گئے بڑی कार्रवाई ڈال دی اٹک جیل کی سکیورٹی بھی بڑھا دی او اٹک جیل کې دننه چې کوم دی عدالت پنن لګي جی نو دا څه انفارمیشن مال ملاو چې ما وی تاسو سره هم شریک کم جی نو د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ والسلام